اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل لازواجک وای بیبیانو خپلو و بناتک اولونو و نساء المؤمنین او طول مومنانو زنانو تا یضنین علیهن من جلابیبهن چراواجی پزان باندې پړونی خپل ذالک ادنا دا خبر ډیر نږدې ده اندې ته یعرفنا چې دی به وپېژندې شي چې اصلي ښځې دي فلا یؤذین نو دوی ته به ایزا نه رسوي منافقان وکان الله غفورا رحیما دی الله بخونکې او رحم کوونکې لئن لم ینته المنافقون کچرې منع نشو منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو کې مرض د نفاق دی والمرجفون فی المدینه او بدماشان د مدینې لنغرینک بهم خامخا منګه به ګیر کو ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا بس تاسو ګاونډګیري ونکړي شي او به نه اوسېدي شي په مدینه کې خو ډېر لږ ملعونین دا لعنتیان دي اینما سقفو اخذو ارده کې چې عمومي په داسې کار باندې نو ګیرې کې وقتلو تقتیلا او جنگ وسره وکې ښه جنگ سنت الله فی الذین خلو من قبل دک د سزا طریقه را د الله مخکې هم ولن تجد لسنت الله تبدیلا او د الله په قانون کې تبدیلی نه راځي منگا سورہ احزاب کی چونکہ اصلاح معاشرہ شروع کړی ده الله پاک هغه خبره کوي چې په کوم باندې د مسلمان عزت سیوا کیږي او حیا ده دلته کې الله پاک د پیغمبر علیهم السلام د بیبیانو د براءت او د عزت د قائمېدو نه پس اوس اغیتا د اغی د مستقل پاتې کېدو یو قانون او اصول خي او هغه مستقل پاتې کېدو هغه قانون او اصول سدي هغه فرده ده مونږ ویلو عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې هغه جلیل القدر صحابي دی چې د اغي په مناقبو کې ډېر داسې خبرې موجود دي چې هغه د نورو صحابو په مناقبو کې موجود نه دي د هر یو ځان لشان دی عمر رضی الله تعالی عنه د خپل طبیعت او د خپل اخلاق په وجه باندې د هغې هغه بعضې کارونه داسې دي چې هغې سره د الله پاک هغه حکم بالکل موافق راغلی دی او هغې ته په تاریخ کې موافقات عمر وي چې په هغې کې یو د پردې حکم هم دی چې عمر رضی الله تعالی عنه لومبی صحابي و چې پیغمبر علیهم السلام ته وی حضور ستاسو ملاویدو له بلا خلق راځي او په هغه خلکو کې پیژنګلو نه کېږي چې کم په کم نیت راغلی دی په هغې کې سم خلک ومي په هغې کې خراب خلک ومي سم خلک پکې هغه چې هغه د ایمان په نیت راغلي چې زما هغه شکوک و شبهات ختم شي زه به ایمان راوړم او خراب خلک هغه چې هغه صرف ازمیښت له راغلي چې هغه د یهودیان دي لکه دا نن سبا چې اسرائیل دي نو کستاسو بیبیانې د دې نه پرده کوي نو دا به ډېره بهتري د عمر رضی الله تعالی عنه تجویز راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی رالی او د پردې حکم راغی دې ته موافقات عمر وایي بیا مونږ دا خبره هم کړې وه چې حضرت سودا رضی الله تعالی عنها د اونې نه دنګه وه عمر رضی الله تعالی عنه ولې ورځ اواز ورکوي ما وپېژندې یعنی مقصد دا هغه دا و چې دا بار راوتل هم د دې بند شي الله پاک د هغې په موافقت کې سره ونه لېږل مقصد دا و چې الله وایي نه دا زما مخلوق دی او مخلوق ته به لازما مجبوري او ضرورت راځي نو د مجبورۍ ضرورت په وخت کې زنانه وتی شي لکه په عدت کې د مثلا یو زنانه او هغه پنشن لذي هغه پنشن د هغې نه بغیر نه کېږي هغه ډاکټر لذي د ډاکټر د چیک اپ نه بغیر نه کېږي نه هغه د شپه بار نه کوي خیر دی که د کوره ووته د عدت په دوران کې خیر دی که هغه د کوره ووته صرف د شپې اجازت نشته شپه به کور ته راوړي دا الله پاک د خپل مخلوق دپاره هغه اساني پیدا کړه چې پرده لازمي شی دی پرده به کوي خو پرده به څنګه کوي
پرده به د پردې په شکل کې دا نن سبا چې د پښتنو کومه پرده ده نور به پرېږدو زموږ پښتنو سره کار دی دا ګورې پرده نه ده دا نن سبا چې کومې کپړې دي چې لاس داسې کوي نو تر دې ځای پورې دا ساخې راوچتېږي دا ټوله ښکاري دې ته پرده نه وایي بل بدن ټول ښکاري هغه کپړې د کپړې په شانتې نه بل د حجاب چې کوم ډیزاین دی نو د هغې نه هغه کولو مختلل بهتري چې نوې نوې ډیزاین روزانه چې کوم دی نه هغه په نیټ باندې راځي او هغه نوې نوې ډیزاین هغې د حجاب کوي نو کله دغه شانتې نو بنده به مخ ته نه ګوري او چې کوم حجاب کوي او هغه کوم ډیزاینونه پکې جوړوي نو که هغه د اتیاو کالو بوډۍ نو هم ورته هر څوک په تماشي نو دا اډو د سره ګوره یو عالم نه مې چې کوم دی نو دا ورته غالبا مفتی عبدالله شاه صاحب هغه وی چې د احد غر ته بنده ځي چې کله حج لا یا عمرې له ورشي چې کوم حجیان صاحبان دي عمرې کړي دي هغې ته به د دې خبرې ښه پته او هغې به یې تصدیق هم وکړي شي نو هلته کې زنانه ناست دي چې هغې دا جړي بوټي او دا مسواک وغیره وي دا خرڅوي خو د هغې داسې پردی چې پهې کې دا پته نه لګي چې دا جینۍ ده که بوډۍ ده لکه مونږ بل رس پرده کې خبره کړې وه او نن به پکې بیا وکړو چې تپوس شو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دلته کې ویلي دي چې یا ایها النبی ای پیغمبر علیه السلام قل لازواجک و بناتک ته ووایه خپلو بیبیانو ته او خپلو لوڼو ته ونساء المؤمنین او مسلمانانو زنانو ته یدنین علیهن من جلابیبهن یدنین چې راواچي علیهن په ځان باندې من جلابیبهن خپل پړوني نو هغې ته وایي د دې نه مقصد څه دی ځان باندې څنګه راواچي نو هغې څادر واغېستو او داسې په ځان یې راواچو او صرف دا یو سترګه یې ښکاره کړه وی داسې وی دې ته جلباب وي چې بوکره نو خو بوکره ډېره بهتره ده خو چې پړوني پسري نه پړوني به څنګه پسري او پړوني بس دې ځای کې به صرف دا یو سترګه به داسې چې صرف لار پې ورته ښکاري چې راغورځېږي نه هغه به د پړوني په سر کې یو سترګه بالکل پټه کړه او دا یو سترګه پکې لږه ښکارېده وی دې ته جلباب وي نو نن سبا دغه پرده کوم ځای کې پاتې شوې ده چې دغه پرده یي پرده د اسلام د فقهاو د فتوې مطابق دا راغلې ده که یو زنانه چې بوکره په سرۍ خو ډېره ښه ده خو چې پړوني په سرۍ نو پړوني به زوړ په سرۍ دا پیشني ګورې دا پیشني بوکري نشته په اسلام کې چې دا دلته کې پې پټه راوستي او دلته یې پې پټه راوستي او یا چې کوم دی نو د پاسه پې ښه ښکلې ګلدار څادر په سر کړي لوپټۍ پې په سر کړي دا نشته دې ته پرده نه وي دې ته بې پردګي وي او نن سبا زموږ په پښتنو کې د دې رواج دی او ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي چې د کلي نه وځي نو ټاکېدار یې په سر کړي او چې بازار ته ورشي نو هغه په یو ګوتې کې واچي او پیشني بوکره را په سر کړي دا د خپلو خلکو دپاره ده پرده او د پردو خلکو نه پرده نشته ځکه چې هغه وایي ما پېژني نه نو چې نه پېژني نو زړه ورسره نشته سترګې ورسره نشته ستا خپل دی ستا رشته دار دی دا زمونږ په معاشره کې چې څه مسلې جوړې دي او نن سبا خو چې کوم دی نو مونږ په هغه خلکو پسې منډې وهو چې هغه مونږ له ښځې سرتوري دي بلکې چې بربنډي کي راته نو مونږ هغې سپورټ کوو مونږ وایي دا سم خلک دی دا روشن خیاله دی او دوی به مونږ ځای ته رسي واکي چې ځای ته یې ورسولو نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ذلک ادنا ان یعرفنا په هغه وخت کې دا حکم ولې راغلی و ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین چې دې طریقې باندې چې دوی پرده کوي نو دا ښځې به وپېژندې شي دا اصلي ښځې دي دوی ته به تکلیف نه رسي منافقانو به څه کول د مدینې غلط خلک خو ارزېږي هغې به څه طریقه کوله چونکې پرده ونه یو اصیله ښځه ښه به یې پېژنده چې دا د پلانکي کس ښځه را به یې ودروله ته د چا وینځې یاره زما خو ډېره خوښه شو چې واده لم دی چې په پیسو دی والم لکه یو څاروي څوک رواني او تا څاروي د جلب نه راټینګ کړي هلکه قیمت یې وایي په ما یې راخرڅ کړه نو دکه چل به هغې کوو د څه دپاره د تنګولو دپاره یاره ته خو داسې او ته خو داسې او وینځې غریبې خو به غږ نه شو کولی ځکه چې خو به د بل وه کېدی شي هغې په د خرڅه کېدی په بل ورځ راکېدي چې دی بل ورځ ما سره خبرې اړولې وي نو هغې به وینځه پېژانده چې دا وینځه ده اصیله ښځه به یې د مسلمانانو راټینګه کړه او هغې سره به یې دا قسمه خبرې کولې هغې به ورته زه اصیل یم زه اصیل یم هغې به ورته دا اصیل مهر خو نشته دا ورته متاسې وي د هغې دپاره الله پاک وي حضور دا پرده رضي کوي نو په دې کې به پته لګي چې دا اصیله ښځه ده نو دوی به ورته لاس نشي اچولی او بل فلا یؤذین
دی بور تکلیف نشي ورکولې. وکان الله غفور الرحیم، دی الله بخون کې او رحم کوون کې. کو یو نظر هغه غیر اختیاري ولګي د چاړو به نظر دی دویم نه دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه معاف دی. ته په لار کې روان یو تعالی زنانه مخې دراله او ستا په نظر ولګي د تا ولیدا، نو دغه ته غیر اختیاري وي. دا زنانه د پاره چې کوم دی نو قابل ګناه نه دی او د نارینه د پاره نه دی. خو چې ته ورپسې مخ راواړې دویم نظر پې لګې، نه غړومبې نظر باندې هم ګناه وکړه، په دې دویم دې موکړه، ځکه چې دغه غړومبې نظر ستا دا تا ارادتن لګولې دی، غیر اختیاري دی نه دی لګولې. که غیر اختیاري نو تا به دوباره مخ نه وراړولې. الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لئن لم ينتهي المنافقون، کده دې فردې نه پسم دا منافقان من نشو، والذین فی قلوبهم مرض، او د زړه مریضان چې هغه د ښځو مریضان دي، والمرجفون فی المدینه دی، او دا اوباش دا لوفران دا بدماشان د مدینې، لنغرینک بهم، موږ به په حضور تا مسلط کو، موږ به په تاله غلبه درکو، موږ به په تاله کمانډ او کنټرول درکو. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، بیا به دې ستا په مجاورت کې پاتې نشي، په ګاونډ کې، یعنې دي به دا بیا په مدینه کې پاتې نشي، بس د مدینې نه به موږ وباسو ستا په ذریعه باندې، الا قلیلا، خو لږه موده به پاتې. ملعونین، دا لعنتیان دي، دا د ښځو پرده چې اوچتوي او هغه ښځې چې هغوی د ځان نه سړي جوړوي، الله وایي دا لعنتیان دي. الله به په دنیا کې لعنت وي چې هغه نارینه چې هغه د ځان نه زنانه جوړه کړي او هغه زنانه چې ځان نه نارینه جوړ کړي، دا لعنتیان دي. اوس به ځان نه نارینه څنګه جوړوي او زنانه به ځان نه څنګه جوړوي. دو د پوزیشن د زنانه کړی دی، بس هغه وایي دا هم خوری ده، او هغې به ته چې کوم دی نو پوزیشن هغه د نارینه کړی دی، مخې ورته ښکاره کړی دی. الله وایي ملعونین، دا دواړه لعنتیان دي. اینما سقفو، نو چې کم ځای کې عمومي اخذو ګیرې کې، وقتلوا تقتیلا، او ښې وټاکوي، ښه وینې پرې روانې کې. سنت الله فی الذین خلو من قبل، دکه د الله طریقه ده د مخکې نه، چې د الله پاک په قانون کې بې حیا سړي دپاره سزا راغلې ده، د هغه دپاره سپورټ نه دی راغلی چې ته سپورټر شې او ته ورپسې وایي چې بس دا سړی دا روشن خیاله دی او دا صحیح دی او دې صحیح کار کوي، که دې زما خور ګډوي او که زما مور ګډوي بس صحیح کوي. نه، الله وی دا سنت الله فی الذین خلو من قبل، د سزا دا طریقه زما د مخکې نه راغلی ده چې کوم بې حیا دی، بې حیا مسلمان نشي کېدی. الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فاذا فاتک الحیات ففعل ما شئت، حدیث مبارکه دی صحیح، چې یو سړي حیا وغورځوله، د یو سړي نه حیا لړه، ادب اخلاق دې لړو، نو چې په کوم دین کې مړ کېږي او ژوندی کېږي زما پې هېڅ کار هم نشته، مسلمان نه بس ایمان ته نه ووته. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، د الله په قانون کې تبدیلی نه راځي، د الله چې د اول نه کم قانون دی تر ازله پورې به، او الله وی زما قانون حق دی، او حق خبره دا د مسلمان کار دی چې مسلمانی اب حق بیانوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی حق دی، اگر که حق تریخي خو حق دی، نو چې څوک حق بیانوي الله پاک هغه د هغې جزاګانې په دنیا او په آخرت دواړه ورکوي. په دنیا کې مکامیابي د هغه عزت وي، ځکه چې د الله قانون چې څوک بیانوي نو د الله پاک دست قدرت په هغه باندې، او په آخرت به هم الله پاک په دنیا کې څه لږې ډېرې تکلیفونه پرې راځي، په آخرت کې به الله د هغې بدلې ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم.